اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټول مینوالو ته زما د طرفه سلامونه. مینوالو، زه د مایاروان په دې شیشه باندې یو اهمې مسلې طرف ته ستاسو او د دې کلي د څلورو واړو ویلیج کونسلو د ناظمانو د ممبرانو توجه چې دی نو هغه زه د یو مسلې طرف ته راګرځول غواړم او هغه دا ده چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دا د کونډو رونډو یتیمانانو غریبانانو د غریب طلباو او طالباتو دا حق دی او دا حکومت چې دی نو دا جاری کړی دی د دې د سهولت دپاره. خو په دغې پروګرام کې چې کله دا پیسې راشي نو زموږ د کلي دا علاقو دا زنانه دا ډېرې ساده دي او اکثر پکې انپړې دي، تعلیم یافته دي نه. نو چې څوک دا پیسې ورکوي او کم سنټر کې دا پیسې میلاویږي نو هغه خلک د دې نه 300 روپۍ خو فکس اخلي د یو نه په سر باندې، او باقي چې چا څونه یو هلکه 1000 روپۍ پکې لاندې کړي که 15,000 یې لاندې کړي. اصل کې دې ته چې کم میسج په موبایل باندې راشي د دغې دغه ادارې له طرفه د سیکرټریټ له طرفه نو هغه میسج دی واخلي نو دی هلته لړی شي نو چې هغې ته میسج وښیي نو هغې ورته وایي چې دا میسج غلط دی او ستاسو دونه پیسې کېږي او دونه پکې موږ له راکوئ. نو هغه عاجزان انپړې دي نو هغې وایي چې یاره کیدی شي بس دا دي چې څه وایي دا صحیح وایي. نو د چا نه 1000 روپۍ، د چا نه 2000، د چا نه 15,000 چې 25,000 راشي نو په 5,000 باندې هم داسې شوي چې 5,000 یې ورکړي نو 20,000 روپۍ ته دي والی دي. نو زه د دې ټول کلي ناظمانو ته او واکدارو ته او اختیارمندو ته دا درخواست کوم او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم مین برانچ دی شیخ ملتون کې هغې ته او بیا اسلام آباد ته که زما د آواز به انشاءالله ورسیږي اسلام آباد مین هیډ آفس ته هم زه دا درخواست او گزارش کوم زه چې د دې د سدباب وشي او د دې د تحقیقات وشي او د کونډو رونډو یتیمانانو په دې حق باندې چې دی نو دا د غصب کولی نه شي، په دې د ډاکه نه شي اچولی. هغې ته حکومت خپل ورکوي چې څوک دا پروګرام چلی نو هغې ته حکومت د دې معاوضه ورکوي. دا د هغې نه علاوه دې د دې زنانو نه او د دې ماشومانو نه دکه پیسې کټ کوي په دغه لیول. نو دا زمونږ د مایاروان چې کوم روح روا دی او د دې مشر دی نظام الدین وایي چې ما سره دې پروف ثبوتونه شته دی چې چا د چا نه څونه پیسې والی دي. هغه زنانه هم د دې خبرې ګواهي کوي چې موږ له دونه پیسې راغلې وې او موږ له دونه راکړې او دونه یې رانه پکې ووالې نو یې موږ پوهېدونه. نو د دې ثبوتونه هم شته دی که یو بني ادم وایي چې یاره دا تاسو بې ثبوته خبره کوئ، بې دلیله خبره کوئ، نو دا بې دلیله نه ده. د دې پروف ثبوتونه شته دی چې په معیار کې هم دا ګپله کېږي، په نوي کلي تورو کې هم دا ګپله کېږي او خاو مردان کې او دې ټولو علاقو کې چې کوم دی دا سنټرې دي او دا پیسې ورکړې کېږي نو هغې پکې خو د زړه د اخلاصه پکې په بېایمانۍ باندې د هغې نه را ګپلې کوي او دکه پیسې د کونډو رونډو یتیمانانو حق والی شي. نو دا یو اخلاقي جرم هم دی او دا قانوني جرم هم دی او دا خلک په دغې خبره باندې پړه دی او دې سره کېناستل غواړي. خو دې باندې با اختیاره خلک چې راشي او د دې باقاعده آډیټ وشي چې کومې زنانه دي هغې به ورته باقاعده خپل ثبوتونه مخې ته کړي چې موږ نه دې اخیستي دې اخیستي دي. نو بې دلیل او بې ثبوته خبره نه نه په چا باندې الزام نه په چا باندې تنقید دی. خو دا کار د انصاف په بنیاد روان شوی چې د انصاف په بنیاد چلیږي چې دې کې د ظلم ارتکاب ونی شي او دا ظالمان او آرامخواره په دغې کې رانه شي او د دې چې دا په شفاف طریقې سره وشي چې په دې کار کې شفافیت راشي. نو زه یو وارې بیا د ویلیج کونسل 1، 2، 3 او 4 ناظمانو ته او د دې ویلیج کونسلو کونسلرانو ته چې د چا په وساطت دې زنانو ته دا پیسې میلاویږي
دی ناظمان ولا منډې والي دی چیرمن صاحب او دی ناظم صاحب ممبر صاحب ولا منډې والي دي او د دې هغه پیسې را ژوندۍ کړي دي او دې ته په هغه پیسو کې حق ورکړی دی نو چې هغه حق دې ته پوره میلو شي نو زه په دغه بنیاد باندې دې ټولو ته درخواست کوم چې تاسو راشئ دا شی یا په خپل لاس باندې والئ په خپل لاس باندې د کونډو رونډو یتیمانانو ته ورکوئ او که فرض که د سنټرو یا د دوکانونو والا په وساطت یې ورکوئ نو په خپله باقاعده ودرېږئ او د خپل سترګو وړاندې هغې چې څونه 13,000 راغلي دي چې 13,000 وي چې 25,000 راغلي چې 25,000 وي که 5,000 راغلي چې 5,000 وي چې د دې نه پکې کټوتي نه کېږي بس زما ټولو ته دغه درخواست دی اپیل دی او زما د اواز چې څونه خلک اوري دا مخکې شیر کې انشاءالله چې څونه مایاروان سره منسلک ملګري دي نو هغې ټول د خپل پیجونو نه د خپلو ګروپونو نه دا میسج چې دی نو دا شیر کې چې دا زمونږ بره اسلام آباده پورې زموږ د اواز هغې واکدارو ته ورسیږي او هغوی په دې باندې چې دی نو څه ایکشن واخلي چې د غریبانانو کونډو رونډو ته د خپل حق پوره میلاویږي آی ټي ایم باندې چې و نو هغې کې کټینګ نه کېده خو د اے ټي ایم نه دی رسید راواړه او دی په خپل دوکانونو کې څوک ورکوي څوک یې په بیټکو کې ورکوي بس خو چې چا کوم دی خپل دوکانداري کولو کړې ده نو باقاعده هغوی پکې د دې نه کټینګ کوي نو دا کټینګ ناروا دی ناجایزه دی دا ظلم دی او د دې مخنیوی وکړی شي وما علینا الا البلاغ